और रूहानी दरसगाह हकीकत में मौलाना फजलुर रहमान की है। अल्लाह उनको सलामत रखे और वही मुश्किलात में इदारों के दीन के काम आने वाले हैं। वो एक बड़े फ़क़ी बाप और कायनात को इल्म और बुरहान से फतह करने वाले इंसान के जानशीन हैं। इसलिए हम सब पर उनका हक है कि हम उनकी रज़ा और खुशी का ख्याल रखें। जहाँ तक हो सकेंगे करेंगे इंशाअल्लाह। अपनों के नक्श कदम पर हो मरना या जीना, वयरहमुल्लाहु अब्दन क़ाला अमीना। यार زه نه پوهېږم والله نه پوهېږم یار چې زمونږ د علما څومره لوی هستي چې ته د خپل ځان پته م چې داسې پرنس بیمار یم چې زه وفات کېږم عمر مې هم دغه دی او وفات کېږم ورځ دوه کې زما وفات کېدل دي نو په هغې باوجود هم ګوره هغه څه وایي مفتی ظهیرولي خان صاحب څه وایي وایي دا ډېر بهترین سړی دی. نو زما ملګرو والله زه ډېر زیات خفه شم ډېر زیات ځکه خفه شم چې دا ګوره څومره لوی لوی علما دي څومره فقها چې هغه د فضل رحمان صاحب صفت کوي دا ډېر لوی عالم دی دغه دی که نه او مونږ خلک څه کوي هغه څوک د سپی جوړی په فیسبوک او څوک سره د بدې کنځل څوک ډیزلي څوک بره د بدې مهرباني وکوي مړه داسې علما ته تاسو وګورئ قسم دی چې ورته پته چې زه مرمه او بیا هم د فضل رحمان صاحب هغه صفات کوي که نه د ملګرو دغه ویډیو مې د لپاره شریکه کوله چې دغه پی ټي آی والا ملګري زموږ وروڼه دي بایګان دي خیر پارټي یو طرف ته دغه هغه خیر د خپل کار دی دغه ورته نه وایي فضل رحمان صاحب له ووټ ورکوي یا اخوا دی نه کس په زړه کې مې مینه د علماو د خدمت دپاره محبت مې دی بس په دغه وجه باندې د علماو دفاع کوم او بله ملګرو دا چې مړه په د فیسبوک دغه ردې بدې کنځلې منځلې دا مه کوئ یار دې نه څه جوړېږي نو دغه ویډیو مې شریکوله د خپلو ملګرو سره ډېر شیر کړئ چې دغه پی ټي آی والا ملګرو ته ورسېږي او مهرباني چې دغه کنځلو منځلو نه توبهګار شي. ډېره مننه ملګرو الله مو باد لرانځل بیا الله په امان. السلام علیکم.